مشینانو د انسان کار ډیر زیات اسان کړی دی، خو یاد ساتل پکار دي چې په مستقبل کې دغه اے آی د انسان لپاره د خطرې سبب جوړېدی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم. چېرته تاسو سوچ کړی دی چې په روزانه بنیاد موږ د موبایل فون، یوټیوب او فیسبوک استعمال کوو، د کم شاته چې خاموش دماغ کار کوي، همدغه خاموش دماغو ته اے آی یعنی آرټیفیشل انټیلیجنس وایي. قدرمنو کتونکو آرټیفیشل انټیلیجنس یعنی اے آی د مصنوعي ذهانت یو داسې ټکنالوژي ده په کم کې چې کمپیوټر د انسان په شان د سوچ کولو، زده کولو او فیصلې کولو صلاحیت ورکوي. قدرمنو کتونکو په میډیکل کې د بیماریانو تشخیص، په زراعت کې د فصلونو نگرانی او په انډسټرۍ کې مشینانو د انسان کار ډیر زیات اسان کړی دی، خو یاد ساتل پکار دي چې په مستقبل کې دغه اے آی د انسان لپاره د خطرې سبب جوړېدی شي او هغه خطرات او خدشات څه دارنګه دي. په مستقبل کې به د انسان لپاره نوکریانې ختمې شي او دا انسان به مکمل د مشینانو محتاج شي. نور کله به انسانانو په مشینانو باندې کنټرول او اوس به د مشینانو په انسانانو باندې کنټرول راشي. دغه شان په مستقبل کې د اے آی سره فیک نیوز زیاتېدی شي او سیکورټي ته خطره پیښېدی شي. که چېرې موږ د اے آی استعمال په مثبت طریقې سره وکړو نو دا زموږ دپاره ګټور ثابتېدی شي، خو که چېرې موږ په دې کې احتیاط نه کوو نو دا به په مستقبل کې زموږ دپاره د خطرې سبب جوړیږي. نو اوس فیصله زموږ او ستاسو په لاس کې ده چې د دې استعمال څنګه کوو.